अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिथ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ इज़ाम, क़ाबिल क़दर उलमाए किराम, हाज़िरीन महफ़ल मशरानो कशरानो, दलरे व नज़दीन राग़लो मिलमनो। अल्लाह रब्बुल जलाल दे स्तासो ज़मूंगा पदे दारुलूमे नूरिया सिफिया गड़ी सैलानशाह दा हाजिरी कबूल व मंजूर होकर ज़ई और रब्बुल जलाल दे ज़मूंगा शिरकत और दा खिदमत दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजूर नज़र होकर ज़ई। हकीकत दारे चितासो ढेर पमीना पदे महफल की शामिल शई और तरोसा पूरी की ना सही अल्लाह दे हर कदम दम सरदमाने कई के वाज मुख्तसर यसो खबरी दर्दास को अवल दा च रब्बुल जलाल फरमाई व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ। दखल रब द नियामत चर्चा कवा, दखल रब द नियामत चर्चा कवा, जिक्र कवा, खल्क ते बयान कवा कि दगी नियामत कदर और मंजिलत और मोहब्बत नूर दखल को पसीनों के पैदाइश और तस्त पता दा कि अल्लाह मुंग लडीर नियामतुन राकड़ी लेकिन द टूल नियामतुन आला और कुबरा और ज़ुमा नियामत चिदियागा ज़ात बरकत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरिदा नियामत नवे लायो नियामत कम बयान हो। कदा नियामत नवे नो यो नियामत कम न हो। ताटो नियामतुना खुदली यो नियामत द बरकत अल्लाह मुमतरा करी। गोरे चाचे ददी नियामत ना शुक्री करे दा रब्बुल जलाल दागी जिक्र कुरान अज़ीम शान के दासे करे अल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा। आगा कसान चे अल्लाह नियामत पना शुक्राई बाने बदल।
تفسیر ابن عباس کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا دے مطلب بیانی چھ الذین موصول مراد چھ دی ہم کفار قریشن دا قریش و کفار چاہیے تا اللہ دا نعمت رو دے گا او اکثر خلق چھ دے دا غی ناشکریو چھ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غندی ہستی رانا او دی بیام دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غلامی نسبت پزان کرا نوست دا غم مبارک دا آغا بیکینی سینے نے فیض و برکت حاصل نکر واقعی دا ازلی بدبختی دا نو آغا فرمائی چے الذین موصول مراد چی دی ہم کفار و قریشن دا قریش و کفار دی والنعمت هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پدی آیت کریمہ کی دا نعمت مراد چی دی آغا ذات با برکات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگوری دا دغی نعمت شکریہ ادا کول پکار دی رب الجلال اللہ کچانا شکریو کا اگر پروی وعید کی راضی لہذا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اگر مبارک فرمائی کہ دا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا تا پراتلو باندی یعنی یستحب لنا اظہار الشکر دا بمد پارا یعنی مستحب دی چی منگا دا نبی علیہ السلام دنیا تا پراتلو باندی اظہار دا شکریه ہوگو چی اللہ لحمد بیان کو چی اللہ تا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ممتنا لے گلے نمونگا تاسی دا آغی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا محبت کرا جمع کی گو اور بیا پتا سے محافلوں کی داغی مبارکو دا نورانیت داغی مبارکو دا ولادت داغی مبارکو دا باست داغی مبارکو معجزات داغی مبارکو خسائل فضائل شمائل دارنگی داغی مبارکو برکات دا پکی بیانے گی اور دا خلق بسیدوں کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق آغا لوی دوی چینی را درغنے گی دا داغی دا پارے اڈیر بہترین نظریہ دا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جامع الصغیر کی یہ روایت را نقل کرے دے چی نبی کریم علیہ السلام فرمائی چی ذکر الانبیاء من العبادت دا انبیاء اکرام علیہ السلام تذکرہ کول داغی حالات بیانول دا عبادت دے وذکر الصالحین کفارتن دا اللہ دا اولیاء و نیکان و حالات بیانول داغی تذکرے کول دا دا گناہونو کفارہ دا وذکر الموت صدقتن دا مرگ یادول دا مرگ ذکر کول دا چنے دا صدقہ دا او دارنگی وذکر القبر یقربکم الى الجنہ او دا قبر یادول داغی تذکرہ کول دا تاسو جنت تا نزدے گئی دی محافلوں کی دا ټول ذکرونه کیږي دا ټول بحثونه کیږي او پاغي باندې انسان ته اجر او ثواب ملاوي زموږ استادي پدا سے محافلوں کی غرض صرف هم داوی چې موږ الله او رسول صلی الله علیه وسلم راضي او خوشاله شي او موږ تاسو یعنی پدې باندې با خوشحالی کو او غم بنا مناو بعض خلق کوئی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو د ربیع الاول په میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی وو او د دنیا نه تشریف وړی وو نو چې تاسو د ولادت خوشحالی مناوي نو بیا د وصال غم ولې نه مناوي ځکه چې په دې میاشت کې وصال هم شوی دنیا نه تشریف وړی نو مونږ وایو چې مونږ روابط نیو چې ماتم کوو مونږ به مخونه ټکو د نبی علیہ السلام غم مناول زمون په شریعت کې د درې ورځو نه زیات غم مناول د نارینو لپاره نشته دی صرف یو زنانه ده چې هغه خاوند دی وفات شي څلور میاشتې لس ورځې به د خپل خاوند غم مناوي دې نه زیات غم مناول نشته
مونږ په 15مه صدۍ کې څنګه غم مناو مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته دراتلو خوشحالي مناو غم چې څوک مناوي دومره موده تېره شو دی غم مناوي دا د شیطان طریقه دا کوي وریا ساتئ علامه ابوالقاسم سهیلی رحمه الله یو خبره بیانوي چې ان ابلیس یقینا ابلیس علیه اللعنت چې دی رن 4 رناتن د په څلور رکوع باندې سخت سخت غم مناو کړی دی جوړه کړی دا چغې والي دي کوکارې کړي دي هغه څلور موقع چې شیطان په هغې کې جړاګانې کړي دي هغه موقع کومې یوې دي رنة حین لعنا یوې په هغه موقع باندې سخت سخت جړلي دي چې کله دی د رب ذوالجلال د طرف نه لعنتي شو چې آدم علیه السلام ته تعظیمي سجده ونه کا د الله تعالی حکم په ځای باندې راونړ او د سجدې کولو نه انکار په داسې هیئت سره وکړ چې رب ذوالجلال ورنه تپوس وکړو چې شیطانه ابلیسه ما چې په خپل قدرت باندې کومه هستي جوړه کا او روح مې پکې واچو او بیا مې فرشتو کې تب ولاړې او معمول مې کې چې ورته سجده ولګوئ نو دا کوم یو سیستم نه کې سجده دې ورته ولګا نو دا ورته داسې نه وي چې یا الله غلطي رانه وشوه یا الله زه معافي غواړم بیا به داسې نه کوم لہذا د هغې په ځای باندې ته داسې وي انا خیر منه وي زه خو د آدم علیه السلام نه ډېر غوره یم خلقتنی من نار وخلقته من طین زری د اور نه پیدا کړی مور کې رڼا ده هغه برځي او دارنګې هغه د خاورې خټې نه پیدا کړی دی هغه ښکته وي هغې کې تیاره ده نو زه د آدم علیه السلام نه غوره یم نو دا ده په خپله لهجه کې بې ادبي د آدم علیه السلام مبارک وکړه او حقیقت دا دی چې د آدم علیه السلام طرف ته سجدې حکم چې ملائکو ته شوی و دا په دې لحاظ شوی چې د آدم علیه السلام په تندي کې نور محمدي صلی الله علیه وسلم موجود و دا سجده په حقیقت کې د نبی علیه السلام د تعظیم دپاره وه چې شیطان کله دا سجده ونه کا بس او دا بې ادبۍ الفاظ یې د خولې نه وویسته نو لهجه د بې ادبۍ وه الله پاک ناراضه شو خفه شو او بیا ورته قال اخرج منها فانك رجيم زما مال جنت نوزه تر ډلې شوی وان عليك اللعنه الى يوم الدين او یقینا لعنت زما دی پتا باندې د قیامت تر ورځې پورې وي چې په کوم ورځ د لعنت شو نو ډېر سخت سخت یې وژړل دویم نمبر ورنة حين اهبط کله چې دی د جنت نه اسمانونو ته او د اسمانونو ځمکې ته راکوز کړی شو نو په دغه ورځ باندې شیطان ډېر سخت سخت وژړل هسې خو آدم علیه السلام هم راکوز شوی و بیبي حوا رضي الله تعالی عنها هم راکوزه شوې وه خو هغې بیا هم جنت ته لاړو دی د جنت نه محروم شو نو مطلب دا دی چې په هغه ورځ باندې د ډېر سخت سخت جړلي دي چې په کومه ورځ باندې دی د جنت نه اسمان ته او د اسمان نه ځمکې ته راکوز کړی شو همدارنګې درېیمه موقع د ده د جړا چې وه ورنة حين ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه ورځ باندې چې د بار ربیع الاول ورځ او د مکې معظمې ښار او د بیت الله شریف جم ګاونډ او دا د ګل سهار او د پیر د ورځې سهار او سبع صادق او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عبدالمطلب سے په کورنۍ کې د عبدالله سے په کور کې او د بیبي آمینې رضی الله تعالی عنها په غېږه کې دنیا ته جلوهګر شو نو د محبوب د ولادت په وخت کې شیطان ډېر سخت سخت جړلی و د حضور علیه السلام په آمد باندې تمام کائنات خوشحاله و د کائناتو ذره ذره خوشحاله وه تر دې پورې تاریخ لیکي چې د مشرق مارغان د مغرب طرف ته روان شو د مغرب د مشرق طرف ته را روان شو خپلو کې چې یو بل سره ملو شو یو بل ته مبارکۍ ورکړي حضور علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ په دریابونو کې میان د ښکته طرف والا بره روان شو د بره والا ښکته را روان شو کله چې خپلو کې
کې ملاو شو میان او کبانو یو بل ته مبارک شاه قائد جهاد صلی الله علیه وسلم دنیا ته جلوه شو دارنګه پیران زیری ورکول ملائکه خوشاله وي د نبی کریم علیه السلام کور ته جنت حوران راغلي جنت رضوان راغلي جبرائیل علیہ السلام راغلے ہو میکائیل علیہ السلام راغلے ہو دارنگی دیر ملائک راغلی ہو دا کور پا دیوانونو باندې ناستو دا باغانو پا شکل کی راغلی ہو دا سلو زرو مخو کی وی دا سپینو زرو پنجی وی دا زبرجدو دا زمرودو غندی وزاری وی او دا اللہ حمد و سنے ویلا ذکر چی عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف فرمائے فدیورت قادی چی خپاو یو ابلیس علیہ اللعنت خفاو او علامہ سہیلی سے بھی اوپر خبر دا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را نقل کئی چی دا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قول بانے چی کل دا نبی علیہ السلام دا ولادت با سعادت شپر علا نو دا شپی دا مخن شیطانو کا دا ان ابلیس لعنہ اللہ یقینا ابلیس علیہ اللعنت چلے آغا شپا باندے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس سہر دنیا تا تشریف روی نو دے شیطان چلے ابلیس رآت ساقط النجوم دا شپی دا مخینا اوکاتا چی پا شیطانانو باندے دا ستورو رمی کی گی رجم پی کی گی اسمان کی دا شغل لاړه شي دا ستوري رواني مونږ د شپې وینو لکه مزل کې بیا غیب شي دا مخکې نو دا د نبی کریم علیه السلام د ولادت با سعادت د شپې نه دا سلسله شروع شوې ده مخکې دا سیستم نو شیطانان با اسمانونو د خطر د ملائکو خبرې به اورېدې دا سوا دو خبریں با دا فرشتوی اتبع ورسر اخبرے کی دا خدای بندگان میں پیدو کا کل ویدہ دا ملائک کو خبریں اس سبالا با حضور علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑی دا شپی دا مخنا اللہ رب الجلال پا شیطانان باندے اسمان تا دا خطو پابندیو لگولا او یوانی پابندیم نو کرفیو نافذ شوا فرشتو ته یو فرمایل چې کوم شیطان په غلا کېږي شوټ کوي یې د ستورو رجم پې کوي نو چې کله دوی په غلا خطه فرشتو پې د ستورو رجم شروع کړ شیطان چې په سترګو دا منظر وکاته ورآت ساقط النجوم چې ستوري په شیطانانو باندې راغورځېږي نو بس دی راغی او په جړاو فانګولا باندې شروع کا بس دا خپل لخکر شیطانان ورته د اطرافونه راجمع شو ورته وی څه چل شوی دی نو شیطان ورته څه وایي وی قد ولد اللیلة ولد یفسد امرنا داسې یو معصوم دنیا ته راغی د صبح صادق په وخت کې چې زمونږ ټول نظام به درهم برهم کی داسې یو بچی دنیا ته تشریف فرما شو دے حضور علیہ السلام مبارک یادو اس دا شیطانان ورطوئی دا کشران چی عجیبہ دا ستا پا دی مردار لاس کے خدا سر پروت دے چتا دا لاس بچا باندے راک آگین و اغلی ولیشی گوری دا پیدائش پا وقت کی چی کم معصوم شیطان مسکی اغلی ولی پیدا کی دا شیطان مسا کری کشران شیطانان ورطوی دچ دا خپل مردار لاس پچاوانی راکاگی نو آغا کس لیونیو گرزیگی لو زہبتا کچری تتلے وی نبی علیہ السلام ترزان رسولے وی او دا خپل مردار لاس دی پا نبی علیہ السلام مبارک بانی راکی وی فخبرتهو نو تاب آغا لیونی کڑے وی تاب لیونی کڑے وی اس تو دلتا ناسی جڑوان گلا کے دا دریاب دا پاس تخت لگولے دے دا غین اللہ دے پا دریاب کی پڑ مخراب ہو دلے مخصر ٹکے اور دشتو بیابان تا دلے خور لارے پا سر بالی آچے نو کدر کار دے کڑے وے اتلے وے پا حضور علیہ السلام دے خپل مردار ناس راک کے وے نو دا نبی علیہ السلام نوزو باللہ دماغ مبارک وکار پنے وے
نو شیطان لاسونه ومرړل وی دا خو دا خبره بیخي زما د ذهن نه وتې وه بس دوی یې په ځای باندې پرېښود او په منډه منډه باندې لاړو او د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته یې ځان ورساو اوس دی د حضور علیه السلام کور ته راننوت په دې نیت په دې اراده باندې چې دی خپل مردار لاس په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې راکاږي دا د نبی علیه الصلاة والسلام الى دنیا ته تشریف آوری شوی دا د بی بی آمینه رضی الله تعالی عنها په غیږ مبارکه کې پروت دی شیطان په دې خیال راغی چې زه خپل مردار لاس او محبوب علیه السلام باندې راکاږم الله رب الجلال جبرائیل علیه السلام ته فرمایي شابه په تیزۍ سره لاړ شه لعین زما محبوب ته ځان رسوي فبعث الله جبريل عليه السلام الله جبرائیل علیه السلام راولېږه شابه زه زما د محبوب کور ته ځان ورسوه لعین زما محبوب ته ځان نږدې کوي په دې نیت باندې چېرې زه په حضور علیه السلام خپل مردار لاس راکاږم دا د خپل تدبیر دی خو زما تدبیر دا دی چې ته ورشه او د ده علاج وکړه د شیطان علاج وکړه جبرائیل علیه السلام راغی او کله چې دا شیطان چې دی فلما دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دی نبی علیه السلام مبارک ته رانږدې شو د دې دپاره چې لاس پې باندې راکاږي نو جبرائیل علیه السلام د شیطان شاته ودرېده او دا خپل مبارک یې ورته لږه نرمه کړه فرکضه برجله رکبة جبرائیل علیه السلام د دې خپلې خپې مبارکې په لکې سره شیطان له په دې خانګو کې یو زبردسته لته ورکړه یا خو دې د نبي علیه السلام سره په خوا کې ولاړو دا شیطان او یا چې جبرائیل علیه السلام ورله لته ورکړه وقع بعدن نو د عدن په ملک کې وغورځاو څو ښارونه لرې وغورځاو د عدن ملک دا چې کله د کراچۍ د سیډ نه انسان ځي او داسې د یمن په دې اطرافو باندې راتویږي دغلته د عدن ملک دی نو ګورئ د مکې معظمې نه عدن ډېر لرې دی خو د جبرائیل علیه السلام د خپې مبارکې قوت او طاقت ته وګورئ چې شیطان له په خانګو کې لته ورکړ د عدن په ملک کې وغورځاو الله رب الجلال د جبرائیل علیه السلام په واسطه د خپل محبوب علیه السلام حفاظت د دې لعین نه وکړ د محبوب علیه السلام دنیا ته په راتلو باندې یو شیطان افکار ظاهر کړی نور د کائناتو ذره ذره خوشحاله وه په دې چې الله په خپله باندې خوشحاله و ملایک خوشحاله و لہذا په دغه دوران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړه رنة حين ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوب علیه السلام دنیا ته تشریف آوری په وخت کې په دغه ورځ باندې د چې دی ژړاګانې کړي د خفګان مظاهره یې کړې ده او څلورمه موقع ورنة حين انزلت فاتحة الكتاب په کومه ورځ چې سورې فاتحه شریف نازل شو د سورې فاتحې د نزول په ورځ باندې شیطان ډېر سخت سخت ژړېدي او دې صورت ته سبع مثاني وایي دا دوه ځل نازل شوی دی یو ځل په مکه مکرمه کې او یو ځل په مدینه منوره کې دا دوه کرته دا صورت نازل شوی دی نو گویا کې د دوه کرته بیا جوړېدلی دي یعنې یو ځل د مکې معظمې د نزول د فاتحې په وخت او بیا چې په مدینه منوره کې صورت د فاتحه نازل شوی نو بیا هم جوړېدلی دي نو الله پاک جل جلاله یعنی د محبوب صلی الله علیه وسلم آمد د تمام جهان دپاره نعمت او رحمت وګرځاو او بیا شیطان چې دی و صرف د غم مظاهره کړې وه نو موږ د شیطان مریدان نه یو نه د هغه په نقش قدم روان یو دا څوک چې وایي چې میلاد نشته دی او دا جشن نشته دی او دا موږ یې مشن مناوو جشن نه مناوو او عید میلاد النبي پکې لا چا راوستی دی دا هغه د شیطان په نقش قدم باندې روان دي نو بس فهم خپله که د شیطان په نقش قدم ځئ او که د الله تعالی جل جلاله د محبوبانو په نقش قدم باندې ځئ د الله چې څومره محبوبان دي هغه ټول د محبوب علیه السلام دنیا ته د راتلو خوشحالي مناوئ نن موږ او تاسې په هغه ضمن کې راجمع شوي یو او دا په دې مدرسه کې تقریبا لومبی میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مناو شو الله دې وکړي چې هر کال دا محفل پکې مناویږي جناب محترم فضل مولا صاحب او د هغې د تره زامن او د هغې برادران او څومره احباب دوستان او دارنګې قاري و حافظ ضیاء الرحمن صاحب
او دې سره څومره شاګردان دي څومره طالبان دي او هغه په دې کې خدمت کړې دي دې ټول ملګرو زموږ چې څومره سالکان دي هغه سره په دې کې سایه کوشش کړې دي الله دې ټول دا سایه مشکور وګرځي د دې اجر دې الله په دواړه جهان باندې ورکړي او رب الجلال دې د نامراد او رزق المحفوظ ساتي د نبی عليه السلام د انوار دې الله دې ټول نه خوشاله کړي تاسو خپل کارونه پرې خو د الله په مینا باندې راځي په مجلس کې شامل شئ الله دا هر قدم نیکی کی حساب کا دا هر منټ او سکند نو خدای د خپل رضا او د نبی عليه السلام د خوشاله باعث وګرځوا او دې پیوس کې درل دومره خدای صدر کې چې اچھا تم الله محتاج مکا رب الجلال دا محفل قبول کی الله دا مدرسه نورم آباد کی الله دا اهل سنت و جماعت یو ډیر منبع چې نو ګرځي او د دې عالم لپاره دی الله یو بهترین نمونه وګرځي ظاهری باطنی علوم چې دې پکې الله پاک جاری کی ټول عالم دې الله د دې نه فیضیاب کی دا سنت و جماعت څومره اداري دي الله دې ټول کامیابی کی وما علی الا البلاغ المبین للدروس شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې